عزتمنو ښځې خپل خاوند د اشنا لپاره ډېره سخت بېدردۍ سره قتل کړی دی. عزتمنو چې دغه ښځې چې دی نو خپل خاوند ته نشه ورکړې ده، د هغې نه بعد به یې خپل اشنا ته ټلیفون کړی دی چې راشه زما تا سره کار دی. نو اشنا خوشحاله شو چې زه کور کې یعنې څوک نشته، ما ته ټلیفون وکړ چې ما یعنې د غلط کار دپاره غواړي. خو عزتمنو هغه اشنا وله سمدستي 10 منټه تېرېدل چې زر زر ورته راغلو چې راغلو نو ښځې وله په لاس کې چاره ورکړه، ورته ویې ویل چې شابه زما دا خاوند ووخه. زه مینه موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګڼه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو په کراچۍ کې دا واقعه مخې ته راغلې ده چې ساحرا جینۍ چې دی نو خپل خاوند د اشنا دپاره ډېره سخت بېدردۍ سره د دکې دپاره قتل کړو چې عزت د دې جینۍ د خپل خاوند نه خوښ، په دې هلکانو سره یې په موبایل باندې ګپې شپې لګولې. په اخره کې په مینه کې دومره ډوبه شوه چې په خپل خاوند د اشنا په واسطه باندې یې مړ کړو. او څنګه یې مړ کړو عزتمنو چې خاوند نه یې د شپې نشه ورکړه او اشنا ته یې ټلیفون وکړو چې شابه زر راځه زما ته سره کار دی. نو اشنا هم د دکې دپاره راغلی چې دا ما چته کې غلط کار دپاره غواړي. نو چې راغلی نو اشنا دی سمدستي په لاس کې چاره ورکړه او ورته ویل چې دغه زما خاوند ته یې مړ کړه او ما تا ته به مخه صفا بشي. خو عزتمنو چې کله چې پولیس ټول تفتیش وکړ نو د دغه ښځه او علي رضا خلک دواړه ګرفتار شول، ځکه عزتمنو چې دوی څنګه په موبایل باندې رابطې ساتلې وي او په کم ټایم کې دواړه په یو ټایم باندې موبایل یې بندې کړی وي. د دکې د وجې نه عزتمنو ملزم علي رضا او جاذبه صحرا ملزمه دواړه ګرفتار شول چې کم یو کس قتل شوی د هغه ښځه او اشنا دواړه ګرفتار شول. عزتمنو چې دوی له دې اخر اوس کومه سزا ورکړل شي حتما راسره خپل رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ د عزتمنو ته نن ورځ خبر د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.